لکه چې څنګه دې ملګري وویلې چې تاسو یو نکریز جوړیو هغه ځای کې لکه بیا هغوی رالل منې کړئ بره نه ډزې شوې هغه نه پس ته بیا څه وشو څنګه دا هسپتال ته لاړې هسپتال ته لاړو چې هسپتال ته مې وړو بس هلته بیا وفات شو په لاره کې صدران ستا ملګری و؟ او چې څنګه ملګری و لکه څه به یې ویل تاسو پکې ناستو پاسېدو څه خبرې اترې چې اوس هم تا ته یادېږي زړه دې خفه کېږي د هغې خفګان بس جی خفګان خو م ډېر زیات دی بس سبق سره یې ډېر شوق و او کرکټ سره ډېر شوق و دې واقعیا نه پس خو پرون ما سره ایس پی انویسټیګیشن چې کوم د اسحاق خان او ایس پی انویسټیګیشن میډم هغه هم په رابطه کې وه نور د خزانې چې کوم ایس ایچ او د علي ادرش خان هغه په هغه شپه ما ته تقریبا 2 بجې رینګ هم وکړو چې څه خدمت یې زما ټیم هم درځي موږ به ټول تاسو سره ولاړ یو فلحال خو موږ د پولیس نه مکمل مطمئن یو چې هغوی د یو ځي پسې نښتي دي او موږ بار بار خبرې چې یاره دې ځي پورې موږ لګیا یو موږ به انشاءالله تعالی د ملزمان چې هر رنګې تاسو له ګرفتارو لکه دا خو ډیره وړه خبره نه ده چې یو خوشحالي مناوي او ته راځي او بیا لکه خوشحالۍ کې ډزې کوي صبر نشته چا کېږي دا دومره غټه خبره خو نه وه ولې په مسلمانۍ کې به ته آتشبازي یا خوشحالي به نه مناوې واده دی څه غم خو نه و راغلی وي ګیله به دې کړی وي چې وروره دا شی په ما بد لګي لږ سلو کا یا مه کوه ما کره بیماري ده دا یو خبره هم نه وه به ته ډایرکټ راځي او د کړکۍ نه فایرینګ کې او بس حافظ قرآن و 18 سال عمر یو بله پرې د ښه سړیتوب ختمه وه چې تا به ورته دا کار زدرانه وکړه انکار به پکې نه و چې څه چېرته به د لېږلو انکار پکې نه و او شوق یې دا و چې زه عالم جوړ شم شیخ ادریس یې وفات شو هغې سره ډېر خفه و ما ته یې ویل نن مې نن چې دا زه ډېر خفه دی باندې ولې هلکه وایي شیخ ادریس یې وفات شو وایي موږ به مرو په دغه شپه باندې چې دکان نه راتلو خوا کې ګاونډیانو سره تصویران ایسته هلک وایي دا تصویران نه سره وباسه سپینه جوړه مې نن اچولې ده وایي چپلو کار یې کولو دوکان نه لدي هغه سپینه جوړه بیا کفن کې بدل کفن کې بدله شو الله دې هغه وبخي کور حالات یې څنګه دي مور او پلار یې څه وایي کور حالات خو دا چې پلار یې استاد مخامخ کېدی نه شي هغه څه وایي هغه غم کې دی او مور یې بیماره ده شوګر هغه بس داسې دی چې الله دې خپل رحم وکړي او دا ټول دا کوم ملګري چې ولاړ دي دا کوم ورسا چې دي دا سی سی پي صاحب نه دا مطالبه کوي چې فی الفور د ملزمان ګرفتار شي